السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستانو پرون چې بریا سے کم افسوسناک واقعه شوې ده که هغه هر کلمه کو مسلمان دی که هغه افغانی دی که پاکستانی دی خو چې هغه غیرتمن پښتوني که ستا د چا سره دشمني همي خو دشمن پرتوګ هم د خپل دشمن نه وباسي. ډېر غلط کار شوی دی. زما هغه افغانیان کورونه دا ویډیو ټوله وګوري. مونږ همیشه زما په ویډیوګانو کې زما ویډیوګانې دي که خان بھائی ویډیوګانې دي زمونږ په ویډیوګانو کې همیشه د محبت د جوړېدو چې زمونږ او د افغانستان د ورونو په منځ کې محبت څنګه راشي. خو دا ما تاسو ته مخکې مو ویلي چې ګوره دا نفرتونه مه خوروئ ګورئ خبره به ډېره لرې لاړه شي. لهذا اوس څه پکار دي اوس هغه افغانیان وروڼه زمونږ کم چې هغه د داسې شیزونو خلاف دي پکار دا چې هغه زمونږ سره په دې واقعه کې یو شي او د دې ظالمانو خلاف اواز اوچت کړي. بل ته تاسو ته خبره کوم ورونو په سعودي عرب دی الحمدلله هلته نظام دی هلته قانون چلیږي. زه په خپل کوشش کوم بېګا راایسته ایمیل مې کړی دی او اوس هم په هر سورس زه استعمالوم چې په کومه طریقه باندې دا خبره مونږ سفارتخانې ته ورسوو. هلته چې زمونږ کوم ملګري دي که هغه افغانیان دي او که هغه پاکستاني دي هغو له پکار دا چې دا واقعه ګورمنټ حکومت سعودي عرب ته دا مخامخ کړي او بیا کم سوشل اکټیویسټ چې هلته کم دي هغو ته پکار دا چې دا واقعه د سفارتخانې مخې ته کړي چې دا ظالمان کفر کردار ته ورسوي چې د آینده دپاره دا خو به سبا پاکستانیان راپاسي افغانیان به افغانان به راپاسي دا خبره به کوم حد ته رسي. تاسو د اوسه پورې ورونو چېرته واورېده چې د انډیا پنجابي راپاسېدلي د پاکستان پنجابي وو. ولې مونږ پښتانه یو بل ګریوالونه نیول دي ولې وجه څه ده؟ خو اغیار نه غواړي چې مونږ او تاسو پښتانه مسلمانان یو شو. لهذا هر غیرتمند پښتون که هغه د افغانستان دی یا پاکستان دی هغه له پکار دا ده چې په دې واقعه کې زموږ سره یو شي او دا ظالمان چې کوم دي چې دا کفر کردار ته ورسوي دوی له داسې سزا ورکړي چې آینده دپاره څوک بیا داسې حرکت نه کوي. شکریه.